السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا مونږ د شیخ صاحب جنازې ته رالو. تاسو دا کتی شئ اوس مخکې روان یو د شیخ صاحب کوم ځای کې چې جنازه کېږي هلته روان یو. او هر کس را روان دی، ډېر تقریبا داسې 3 بجې دي او خلک راخوشي دي ډېر زیات. اوس هم ډېر کافي خلک راغلي دي. دا تاسو کتی شئ وګورئ، دا وګورئ اوس هم راخوشي دي. پته نه چې بیا وروسته ټایم کې به څومره کسان وي. دلته کې اوس دا خلک راغونډي او چې دلته کې څه شی دي ګورو. دلته کې دا دلته راورسېدو. د شیخ صاحب دلته کې ښکاري چې قبر دی، کوم ځای کې چې شیخ صاحب دفن کوي هغه ځای دی. قبر یې ویستی دی، خلک ورته ولاړ دي، ویډیوګانې ترې کوي لګیا دي. او تاسو دا خلک کتی شئ څومره ډېر خلک دي. او دا لا 3 بجې دي جي. دا بیا وروسته ټایم کې به څومره خلک راځي. دا وګورئ هغه ځای ده شیخ صاحب دی جي. دا شیخ صاحب د قبر ځای دی. تاسو را کتی شئ او اوس څونه خلک ورته ولاړ دي، بس خلک ویډیوګانې کوي. دا دی جي. او دا خلک اوس هم راخوشي دي، روان دي جي. او لا 2 ګنټې پاتې دي جنازې ته. دا وګورئ مخکې اوس بیا هلته کېدای شي د هغه بیا شیخ صاحب جنازه چې کوم ځای کېږي که نه، اوس هلته روان شو مونږ. وګورئ ډېر خلک روان دي ورته. اوس وګورئ جي، بس یو غټ غم دی که نه جي. دا یوازې یو کور غم نه دی، دا ټول عیشه غم دی جي. داسې عالم چې په تقریبا 43 سال په خوله باندې د بخاري شریف حدیث ویلو. وګورئ جي، بس دا چې څوک ګوري که نه هسې زړه خفه کېږي ورسره، لکه داسې غټ شیخ صاحب و. دا ظالمانو لګیا دی، شهید کړی دی. وګورئ اوس هغلته مخامخ یو پنډال لګېدلی دی، هلته به ځو انشاءالله. تاسو موږ سره د ویډیو کې اوسئ، تاسو یو ځای زه ته ښیم ښه. وګورئ دا اوس وګورئ دا ټول قبرستان دی. دا د چا ویل دی چیسو جرب ځای دی، چیسو جرب. نو زه څه ویم دا ځای به غټ وي نو دې کې به خلک ځای شي نو. او بیا وروسته کې ګورو چې خلک راځي که نه، ځکه چې اوس دا تقریبا په باندې 3 بجې شوې دا دی او خلک ډېر راخوشي دي. او دا خو تقریبا په باندې 2 ګنټې پاتې دي جنازې ته. ګورو چې څومره خلک به بیا راځي. تاسو بیا اخره کې به وګورئ انشاءالله. وګورئ خلک ور روان دي، بس موږ هم ور روان یو. الله بس دا اوس وګوره ظلم چا کړی دی. الله یې غرق و تباه کړي هغه کسان چا چې ظلم کړی دی. که داسې مرګ خو په کار نه و که نه. او داسې نور دی که نه چې څه درته ووایم. دا د ویډیو کې به دا څه ښکاري چې تاسو له ودرېږئ که نه، دا بره نور وګورئ. خطرناک نور هم دی، ډېر تیز چلیږي نور. وګورئ خلک راخوشي دي، که د حج ورځې د عرفات میدان ته خلک را روان دي. داسې دي ورته وګورئ، واقعي چې د عرفات میدان دی سم. هر یو سړی ورته راخوشي ده. وګورئ دومره ډېر خلک دي ماشاءالله. او نور هم راخوشي دي ښه. دا کېدای شي وروسته ټایم کې ښه زیات شي. بیا تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې اوسئ، اخر کې به انشاءالله تاسو رزلټ معلومیږي. تاسو ویډیو سکپ نه کوئ، ځکه زه به اوس کېدای شي هغه ځای پنډاله پورې لاړ شم، مخامخ تاسو ته ښکاري چې اواز به راځي. مخامخ زه به تاسو ویډیو کوم، مخامخ پنډال کې مو اخره جنازې ټایم کې مو درته ویډیو به کوم. وګورئ ویډیو سکپ نه کوئ، صحیح ده جي. موږ تر اخره پورې اوسئ. تاسو تاسو شیخ صاحب سره مینه که نه، دا ویډیو پوره وګورئ انشاءالله تاسو ډېر څه په دې کې ویډیو وبشي، ډېر څه نه پکې خبر به شئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، ویډیو مخامخ شیر کړئ، مخکې خلکو ته شیر کړئ. او زه به تاسو نورې ویډیوګانې هم راوړم. شیخ صاحب چې کوم حقیقت خبرې دي هغه هم تاسو شو کوم انشاءالله مخامخ به ور رسېږي. سبسکرایب کړئ. وګورئ خلکو ته ماشاءالله ویډیو سکپ نه کوي ښه.
چا د مخلوقاتو غواړي مخکې وروسته مخلوق داسې ځو ها کوم داسې ځو نه څونه مخلوق را خوشه دی چې جنازګۍ کومه دلته به پړېږ ته یو رقم سر کې ده ډرون کیمرا برانه چې جوړې کوي هغه سم ډېر مخلوق کوي حقیقت کې بیا صحیح ویلي لکه راو هغه سر نو چې تا د مخې کزال جوړ شو هغه دی ولا د مين دوره غړي جنازه دا عبد الحق حامد الحق چې وفات شو موږ وی زو بس پاتې شو او دې پر بوخ نیت کړو چې زو محترمو کم ملګري راغلي هغوی د خپلې آیډو نه پوسټ ورکړي افوا چلېږي چې روډونه بند دي نو دې کې ډېر ملګري د لرې ځای نه راغلي دي نو هغوی واټساپ ګروپونو کې هم ووایې او کم ملګري میډیا باندې پوهېږي هغوی پوسټ شانتې هم وچلوي چې ټول روډونه هم کلولي او مکمل د حضرت شیخ صاحب د جنازې لپاره د ټوله ضلع چارسدې هر یو دوکاندار خپل دوکان بند کړی دی روډونه یې کلو ساتلي دي په بازارونو کې اوبه شربتونه یې ښودي دي او هر یو چې څومره زموږ انتظامیې والا ملګري دي ټیمې والا ملګري دي څومره سرکاري ادارې دي دغه شانتې زموږ وکړي ځکه چې ملګري او مشران خصوصا د لرې ځای علما بزرګان عام مسلمانان را روان دي په لاره باندې همدې مسله کې چې دونه هغوی پریشانه وي چې خدای جنازې ته به ورسو وبه نه رسو نو دا یو افوا باطل په هره موقع کې چې دونه افوا چلولې ده انشاءالله د دې افواګانو د دې به مونږ موتور جواب ورکوو انشاءالله د حضرت شیخ صاحب د شهادت دا مقام دا ورته زمونږ چې دنو یو عظیمه تحفه د الله له طرف نه میلو شوه اگر چې زمونږ وروسته پکې ډېر لوی تکلیف دی خو حضرت شیخ صاحب مبارک دا تېره د عمرې په سفر کې حضرت شیخ صاحب کیفیت مکمل جدا و دا دلته کې مونږ پنډل ته ورسېدو دا هغه سپیکر لګېدلی دي مخامخ پنډال دی بلې کې څومره خلک راجمع دي چې څه هغلته ولاړ څه دلته ولاړ دي سره روان دي کېدای شي زما دونه خیال چې دلته کوم جنازه هم دلته کېږي شیخ صاحب کوم هغه تابوت دی هغه چې دلته بیا کېږي دلته جنازه وکړي وګورئ څومره خلک راډي دي هغلته څومره خلکو دلته وګورئ چې کېدای شي روسته کې بیا هم زیات شي وګورئ دلته خلک ناست دي دلته کې خلک خبرې کې بیانات کوي تاسو دا اورېدی شئ وګورئ بس الله دې وبخښي معاف کړي الله یې درجې بلندې کړي په آخرت کې الله یې ولې جنت الفردوس کې اعلی مقام ورته نصیب کړي دا وګورئ ډېر خلک راغلي دي او ګرمي هم ده الله دې په عمر کې برکت هم واچوي چې څوک جنازې له راځي دي یعنې په د دې د جنازه قبول او منظوره کړي خلکو زړه درد کوي بیا
واقعي چې بس هر درس کې به سره 1400-1500 کسان مناستو داسې نعمانیه مدرسې کې 1500 په کوړه خټک کې 1800 2000 سره ناستو په یو کال کې به 4000 کسان فارغېدل ته نه دا ټول پر درد دی که نه ټول خلک یتیمانان شول په پاکستان کې هم د عایشه کې به یو صرف مشهور یو عالم یو غټ شیخ صاحب و چې چا به 7 درجو کې نو خامخا دوی سره به 1 درجه کوله تمه بخاري شریف به دوی نه ویلو نه بس سبق یې نو خبرې هم نشو کولی داسې درد دی که نه څه درته ووایم وګورئ